زمونږ څه شرایط هغه وخت هم وو او مکه شرایط په دې وخت هم دي. ګرانو وروڼو، خویندو، مشرانو، زما په خاوره سیاست یا سیاسي جنگ زمونږ د وسایلو هغه وسایل چې موږ او تاسو وده یو موږ ته نه یو خبر. خدای زما خاوره مالامال پیدا کړې. خدای زما په خاوره کې هر قسمه چې زه یې درته شمارل شروع کړم د ملکنډ د غرونو نه داسې اوبه را روانې دي چې د هغه اوبو په استعمال موږ ارزان ترینه بجلي جوړوو. د نن په دور کې د دې ګرانه ګرانې دې دور کې پښتنه خاوره څه کم په 1 روپۍ یونټ بجلي جوړوي. د بدقسمتۍ نه د 1 یونټ د وخت نه زما بجلي تلې ده پنجاب ته. ما ته د هغې اعلی اجازت نشته چې زه د هغه اعلی ولګوم چې ما ته دې پته لګي چې د پښتنو څونه بجلي پنجاب ته لاړه، د پښتنو څونه بجلي نور ملک ته لاړه، او الټا هغه بجلي د لاهور نه واپس راځي. تاسو خبر یې چې هغه به پښتنو نن سبا په 50 روپۍ یونټ خرڅوي. اوس تاسو دې ته سوچ وکړئ، موږ 6,000 میګاواټ بجلي جوړوو. زموږ د پښتنو د پښتونخوا د کور کور ضرورت 3,000 میګاواټ. موږ د خپل ضرورت 2 چنده بجلي جوړوو. بیا دې 1413 ګنټې لوډ شیډینګ وي. بیا دې د پښتنو کورونو کې تیارې وي، د پښتنو په لارو کوڅو دې تیارې وي، او زما د ملک نور قومونه د زما په بجلۍ مزې کوي، کارخانې دې چلوي، رڼاګانې دې پې چلېږي. دې ته سوچ وکړئ، زه راځم، دې ته سوچ وکړئ چې ابودابي تیل پروډیوس کوي. د هغې تیلو په وجه هغه په دنیا کې نن سبا یو ترقي یافته ملک دی. زما په کرک کې تیل روزي، زما بچي بیا هم خواروزار ناست دي. زما په خاوره ګیس روزي، زما قام خواروزار ناست دی. زما په خاوره کاپر دی، زما په خاوره یورینیم دی، زما په خاوره سلفر دی، بیا زما په خاوره داسې کاڼي چې هغه د دنیا لکه باجوړ کې تاسو سوچ وکړئ، باجوړ کې دا نیپرایټ نن سبا روزي چې یو ټرک یې په 20 او په 22 کروڑو روپۍ یو ټرک خرڅېږي. ګرانو وروڼو، زما د وزیرستان جلګوزو ته سوچ وکړئ. مسله څه ده چې اغیار زما د بچي په وسایلو ناست دی، او زما د بچي وسایل زما بچي نار پریدي خپلو بچو له وړي. جنگ زما د سیاست دغه دی. زما سیاست کې بل جنگ نشته، ځکه چې زه خو په ډاګه ویم، ښکاره ویم چې زمونږ لالچ زمونږ نه دي پکار. وزارت یو دغه زه ورته نوکرۍ ویم، خو ډېره لوی هم شي، خو د پاکستان د سرکار نوکري ده. د سرکار نوکرۍ زما نه دي پکار. زما واحد لالچ چې کچکول ګرځوم، د خپل قام حق مې پکار دی. زه که کچکول ګرځوم، زما د خپل بچي نوړی پکار ده. او دا پښتنو انشاءالله که چېرې د قام بیداري وکړه او د قام عوامي نیشنل پارټۍ سره ودرېدل، نو ذاتي لالچ نه لرو، قامي لالچ لرو. انشاءالله که زما لاس لاس د قام اختیار راکړو، زه د ولی خان بابا نوسیم. ولی خان بابا به وی حق په غواړو، په 2یم ځل به یې غواړو، په 3یم ځل به یې غواړو، خو که څوک یې نه راکوي، بیا به دا لاسونه ورله په خېټو کې مروړو او دا حق به ترې وړو. تاسو پښتنو خپل همت وکړئ، د
د خپل ژوند بدلولو دپاره زموږ مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دا دلته د باچا خان ذکر وشو، یو باچا خان نه و، یو باچا خان سره 1,20,000 خدای خدمتګار و. هغه خدای خدمتګار چې هغې هرې سختې ته ځان نیولی دی، هرې موقع ته ځان نیولی دی، هر قسم حالاتو ته ځان نیولی دی. خو زما او ستاسو ژوند دی په غلامۍ کې نو خوښ، د انګریزانو نه آزاد کړي یو. نن موږ او تاسو په دې خاوره ژوند کوو. هغه بله خبره ده چې ازادي نن موږ ته نن هم نه ده میلو، خو د چا خلاف چې هغه مشران روتو هغې کې کامیاب دي او انګریز په دې خاوره نشته. نن موږ ته هغه مشکلات نشته. موږ له الحمدلله باچا خان او د باچا خان تسلسل هر قسم حق او اختیار ګټلی دی. نن خو الحمدلله د آئین حصه ده 18 آئیني ترمیم چې زما او ستا حق پکې ښکاره لیکلی دی. دغه حق راوړل پکار دي، دغه حق خپلول دي. په دې کې پښتنو خپل همت وکړو. که پښتون په کراچۍ کې دی، که پښتون په کوټه کې دی، او که پښتون د پښتونخوا د باجوړ نه والا وزیرستانه پورې دا فیصله به کوو چې د خپل قام د حق دا جنګ کوو. آیا د خپل قام حق ګټل غواړو؟ بیا راځئ چې اتفاق وکړو، یو اتفاق، یو نښه، یو سره ټوپۍ او یو لاټین سره وکړو. او وروڼو نور خو زموږ منشور مخامخ دی، د خپل قام دپاره هر قسمه سوچ او فکر موږ مخامخ کړی دی. خو که چېرې پښتنو موږ له تا طاقت راکړ چې دغه طاقت باندې موږ د پاکستان په پارلمان کې د خپل پښتون د حق خبره کولی شو، نو دا مې در سره لوز دی چې د لاهور نه به دا بجلي راوړم او د پښتنو پښتو کې به انشاءالله ایک بہت اہم اور صوبہ سندھ کے بالعموم اور کراچی کے حالات بالخصوص میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے ملک اور اپنے ملک کے جو بھی آج کل کے کرتا دھرتا ہے ان کو میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو میرے افغان قوم کے بھائی بہن افغانستان سے آ کے پاکستان میں زندگی بسر کر رہے پچھلے 40-50 سالوں سے، یاد رہے اس ملک کو کہ ادھر آپ نے دروازے کھولے، ادھر آپ نے پول نچاوڑ کیے، ان لوگوں کو ویلکم کیا کہ آپ پاکستان ہیں. اس مہاجر کے نام پہ آج بھی UN کمیشن کی جو معاہدہ ہے اس کے تحت باقاعدہ پاکستان ریاست کو افغان مہاجرین کے نام پہ پیسہ مل رہا ہے. انہی افغان مہاجرین کے نام پہ پیسہ کما رہے ہو جن کو یہاں پہ آپ بے عزت کر رہے ہو، جن کی یہاں پہ آپ تذلیل کر رہے ہو، جن کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہو، جن کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو. مشکل حالات میں ہے وہ، اور مشکل میں ان کو کس نے ڈالا ہے مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. اگر میں بات کروں گا تو مزید تلخیاں پیدا ہوں گی کہ افغانستان کے اس حالات کے ذمہ وار کون ہے. اور ان حالات میں شکر کرو پاکستان سے تو لوگ بھاگ رہے ہیں. پاکستان میں کون رہ رہے؟ پاکستان سے تو اپنے لوگ بھاگ رہے. اگر کوئی آ کے یہاں پہ زندگی گزارنا چاہ رہے تو شکر کرو کہ آپ کے ملک میں بھی کوئی آ رہے، مجبور ہے سے صحیح لیکن ادھر زندگی گزار رہے.
میں اپنے تمام پختون افغان قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات واضح کرنا چاہوں، یہ حکومتیں جو بیٹھی ہوئی ان کا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنے دن ہیں کتنے دن نہیں ہیں، لیکن اپنے ہوش کے ناخن لیں۔ ہم افغان قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ اپنے افغان قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان کی سرزمین پہ میں ریاست کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے افغانستان سے آئے ہوئے ہماری قوم افغان قوم کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی قانون توڑتا ہے، پھر وہ افغان افغانستان کا ہو یا افغان پاکستان کا ہو، آپ کے ہاتھ بالکل کھلے ہیں، جو سزا دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں۔ قانون توڑنے والے کی حامی نہیں ہے ہم، لیکن جو لوگ قانون کے تحت، یو این کمیشن کے معاہدے کے تحت یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ابھی تک جو ہوا ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد کوئی بھی ظلم کرے گا تو یہ پختون انشاءاللہ ان کا پوچھنے کے لیے نکلیں گے۔ کچھ عرصہ داغے مرگرو تپوس نہ روزم تاسو ما سره روزه کچھرے دغه افغانانو ورونو خویندو د ظلم خلاف زه د سند حکومت خلاف روزم تاسو ما سره راوتو ته تیار یې نو ورکې دی له یو پیغام هغه ناره چې تاسو وې او ولی خان د دې پارټۍ د نظریه دلان د ګرځولې ده لر او بر لر او بر لر او بر لر او بر زه ستاسو د ټولو ډېر مشکور، ډېره شکریه. الفاظ ما سره نشته، حقیقت دا دی چې زه په کومو الفاظو د شاه صاحب نه راوالی، ستاسو د صوبایي کابینې، ستاسو د سیکرټري صاحب، ستاسو د ضلعو د کابینو، د سالارانو صاحبانو، د خدای خدمتګارو، د پارټۍ د ملګرو چې زه کم الفاظ کې شکریه ادا کړم، ما سره د الفاظ بني، خو زه به ستاسو د مینې جواب انشاءالله په دې شکل ورکوم چې تر څو په دې وجود کې صحیح یو خبره به وي، یو ټکی به وي، پښتو به وي، پښتون به وي او باچا خاني. زه د خپل ورور د ډاکټر کرم خان ډېره شکریه ادا کوم. اول خو یې شکریه په دې ادا کوم چې د یو پښتون په حیث په پښتو ژبه او په دې فن او په دې هر څه پی ایچ ډي سرته رسول دا زموږ دپاره ډېر د فخر خبره ده. او بیا حقیقت دا دی چې کرم خان او باچا خاني دا ډاکټر داسې وتړل چې اوس د باچا خانۍ نه بغیر کرم خان نشته او د کرم خان نه بغیر باچا خاني نشته. او انشاءالله د سره به د هغې ګانې دا لوز کوو چې خپل پښتون خپله پښتو به کوو او انشاءالله په دې ټول ملک به زمونږ د باچا خان نظریه، زمونږ د باچا خان سوچ او فکر تش د پښتون دپاره نه دی. کو سندې ترقي کول غواړي دی د باچا خان په نظریه ودرېږي، کو بلوچې ترقي کول غواړي بلوچ ته هتیار وغورځوي او دی د باچا خان په لار ودرېږي. کو د جنوبي پنجاب سرایکیان ترقي کول غواړي
تیرے دا باچا خان پلا رودری گی او انشاءاللہ دا ټول ملک پا دا باچا خان پلا رود رو پا دے ټول ملک کے برور ولی امن مینا محبت او خدای خدمتگاری رہے ولی سو تخپل مشر رور دا اجمل خٹک کشر مشکوریم چھ دلتا منگ سارا موجود دے ټول عمر وقف دا تا پا شکل کے دا دنیا مشران دی زدا ټولو شکریہ ادا کوم او پا آخرہ کے دا پختو دا انگریز وی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سو میں آرٹس کاؤنسل کے جتنے بھی احمد شاہ صاحب صدر اور ان کے جتنے بھی ہمراہ ہیں ان سب کا مشکور ہوں تمام پختونوں کی طرف سے دل کے عہد سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ کراچی کے آرٹس کاؤنسل میں ہم جمع ہو کے اپنے کلچر کو فروغ دیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.